تفسیر سورة الشمس سورة الشمس زبان قاضی فضل اللہ جان ایڈوکیٹ دامت برکاتهم العالیہ. موضوع د صورت چې عقیده د انسانانو دو قسم دي، ښه عقیده بد عقیده. ځکه چې انسان دنیا دا ولکه دنیا کمبینیشن اف اپوزټ دی، ترکیب الازداد. څه شي؟ ترکیب الازداد. ازداد جمع د ضد ده. دنیا په سره روانه ده، په ضد نه روانه ده. شپه ورځ نور سپوږمۍ ښه بد تور سپین یا ګرم. صحیح شو؟ دنیا په دې روانه ده. ترکیب الازداد پازیټیو نیگیټیو. ها ګوره پازیټیو نیگیټیو کنه دا لایټ بنو کوبا صحیح ده. کولګه نه وي د مړو خو د روټۍ بس خوند نه وي، کتن نه وي د اوبو خوند نه. دا دنیا مجموعه الازداد د پازیټیو نیگیټیو ټکر په بیا روانه ده. ما خبره چې انسان فطری طور الله تعالی ډیر متوازن او بیلنس پیدا کړی دی، یعنی دله ټیلنٹ او استعداد ورکړی چې خکای اکبد کوي. استعداد په پیدا کړی دی، ور سره اختیار ورکړی دی، ځکه اختیار نه ورکړي. نو دغه وګوره اوس خدای چې خلک مجبورولې په دې باندې، مجبورولې یا په بدای باندې یا په نیکای باندې. نو که په نیکای باندې مجبورولې په زور، نو دا غي نیکای ثواب باید چې ورنه کیولا، ځکه دا خدای نه کوي په زور فکر دی. صحیح. اته په بدای مجبورولې نو باید چې سزا ورنه کی، ځکه ما په مدینه کې خدای برابر په زور کړی دا. نه الله تعالی بس قوت را کړی دی چې خیر کې کشر کې اختیار را کړی ور سره چې ما د ټیلنټ درکو اوس ته په دې لار راځي. اکه په دې لار پارسی شاعر وایي چې سپردم بتو مایه خویش را تو دانی حساب کم و بیش را. شعر سے میں تا اس پر میں کم و بیش حساب باندې تو اس پر پله پوهیږي، یعنی استعداد میں درکو، صلاحیت میں درکو، د ښه کولهم د بد کولهم دا اوس تا باندې دا چې ته کم کې. خو you have to face the consequences. که ښه کې خیر به مومې، که بد کې زمونږ وطن کې ضرب المثل دی، وایي دا د سر ویښته دي ژولی کې به دې را پرېوځي. ځکه دا حجام چې وي که نه، تاسو حجام وایي که څه ویښتان چې خري سړي ته نایي وایي، موږ ورته نایي وایو. نو دغه نایي هغه باید سړي د سر ته دې د ژولی کې را پرېوځي، که نه را پرېوځي. صحیح دی. یو ضرب المثل دی، یو نایي نه چا تپوس وکړو، وی نایي کاکا سر وله خورو، وی نایي کاکا وی ها وی زما په دې سر به څوره ویښتې، یعنی زر دوه زره لس زره شل زره څوره. صحیح شو؟ هغه ورته وی اوس جولی کې در غورځم تېش ماره. صحیح چې دا خو د سر ویښته دي جولی کې به را پرېوځي. نو که خیر وي هم به جولی کې را، که تور ویښته دي هم به جولی کې راځي، که سپین وي هم به راځي، لږ دي نو هم به راځي، که ډېر دي. او په آخر د صورت کې د قوم سمود ریفرنس چې قوم سمود څنګه تباه والشمس وضحاها قسم می دې پنور باندې وضحاها پرنا دې باندې والقمر قسم می دې سپوږمۍ باندې ذات لاها اذا تلاها چې کله دا ولګي دین ورپسې اذا تلاها. نو دې په وګوره کډې نه نږدې ورپسې لګېدلي نو دا نه ښکاري بیا، کډې نه نږدې ورپسې لګېدلي نو دا نه ښکاري. چې څومره ترې لرې کېږي نو دومره روښانه کېږي، څومره ترې لرې کېږي نو دومره روښانه کېږي. والقمر اذا تلا دا ځکه په آخرنۍ ورځ باندې جګړه هم دې نه شروع شي، سپوږمۍ ولیدې شوه او نه لیدې شوه، شهادت واخلئ وامخلئ، شهادت واخلئ وامخلئ. ځکه چې هلته دوه شیونه پکې مد نظر وساتئ، دوه شیونه د اسټرانومي بنیاد باندې شهادت دپاره مد نظر ساتئ. اول دا اول چې د سپوږمۍ ایج څومره دی، د سپوږمۍ ایج څومره دا څه وخت پیدا شوې ده، نوې سپوږمۍ څه وخت پیدا شوې ده. اوس ماښام چې نور غورځېده د دې ایج څومره دی. نو د دې ایج اوسطا د 18 غنټو نه کم نه دی پکار، چېرته ډېر کمتر او ډېر ریرلی د 14 غنټو سپوږمۍ لیدی شي که نه شي کتلی. د 18 غنټو نه ایج کم نه دی پکار. دا یوه خبره. دویمه ده چې د دې فاصله پکار ده د نور نه، ماښام وخت کې د دې فاصله د نور نه پکار ده کم از کم 10 ډګری مشرق طرف ته. څومره 10 ډګری. که د 10 نه فاصله کمه وي بیا هم دا نه شي لیدلی. صحیح دی. روښانه کېږي نه، دی روښانه کېږي چې نور ته څومره نږدې وي دومره روښانه کېږي نه، چې څومره لرې کېږي نو دومره یې سر پې زیات کېږي. والقمر اذا تلاها اقسم می دی القمر سپوږمۍ باندې اذا تلاها چې کله دانش دوش دین ورتا والنهار اذا جلا قسم می دی پورز باندې اذا جلا چې کله دا روشانه کې دین ورلا واللیل قسم می دی شپه باندې اذا یخشا چې کله دا پټې دین ورلا والسماء قسم می دی اسمان باندې وما بنا پاغزاد باندې چې اسمان بنا کړی
ما بناها اے من بناها هغه چا چې پیدا کړی یا دوی معنا ده و بنایها قسم دې پاسمان او دې په سټرکچر باندې چې څومره مضبوط سټرکچر دی کله پیدا شوی دی الله ته پته ده پربونو کربونو سره کلونه مخکې او تر اوسه چا وایي چې سټک وته را پریوته یا اسمان یو ټوکړه جوړه شو یا ټرمایټ پکې وشو والارض اقسم دې پزمک باندې و ما توها پاغزاد باندې چې د ازمکه غړولې ده یا به معنا وطوحها انا دې په خورېدو باندې چې څنګه بهترین الله غوړولې د ازمکه ونفس القسم دې د انسان نفس باندې و ما سواها اپ برابر دې د نفس باندې چې څنګه بیلنس الله تعالی پیدا کړی دی څنګه نه په یو اسکرین دی نه په بل اسکرین دی فرشتي په یو اسکرین دي او حیوانات فرشتوں کې صرف عقل دی دا غي خراس کاک ودونه کور دا شيونه نشتا او حیوانات ای کی صرف خواہشات دي او انسان کې دوه دي عقل د فرشتو طرف نه او شهوت د حیواناتو طرف نه نو بیلنس فالهمها انسپایر کړي دې نفس د انسان ته فجورها فسق دې بد خبره وتقواها پاکي زجر دې یعنی د خو خبرو په کې استعداد دې د بد په کې استعداد دې قد افلح من زکات تاکي سرا کامیاب شو آسوک زکاها چې پاکي کدا نفس بل وقد خابا اپتاوان کې شاسوک دساها چې کرپت کدا نفس بل دساها معنا چې غرانه ولا ختم کړه ټول تاریخي پیراله ګندګو سره کذب ثمود بطغواها تکذیب کړو سمودیانو د خپل سرکشۍ د وجې اذن باسا چې کله پاسې د اشقاها هغه زیات بدبخت سره په دوی کې دا غنو قدار ابن صالح قدار ابن صالح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی ته وایي چې پړوان دینو متونو کې بدبخت سره او قدار ابن صالح چې د سمود علیہ د صالح علیہ السلام د معجزې پیدا او شهید کړه دا بدبخت سره او هغه څنګه پیدا د معجزې درات راوته پرګننټ اوخه صالح علیہ السلام نے سمودیانو ډیماند وکړو چې مونږ به تا اومنو کړه دې رات نه مونږ له پرګننټ اوخه راوغستا نه الله نه او کنه پرګننټ اوخه راوته پرګننټ اوخه بیا لنګم شو بچیم راو بچي خدای یو کو یو د وبوس کلو نو خدای په ټیسټ وکړ چې وسماو کړه سبا تاسو نه همت کوی کنه نه یو ورځ به وبتاز کې بل ورځ بټول داوشس کی لها شرب ولکم شرب یوم معلوم اپ کمره چې د دې نمبر وی نه پاره بتا شودیس کوي تاسو به څه نو ټول قوم زرګونه خلکو دی وی وشي پای بدایره لپاره ځکه هغه نار بنوشه نه و هغه معجزې وشو صحیح نه به ټول یو بده کو یوز کړي هغه به ټوټلی ترانسفارم شي څه شولو تا صحیح نو دی شودې اوس کړي بلا ډېرې اته ګرمای موسم نو تند واغستل نو چې کوئی تلا نه هغه راځه سره د وشي نمبرو نو کوئی چې وایو به خو نه وي نو یاره دی وشي مصیبت نه داخله سره وړي تند هلاکیږي نو قدار ابن صالح هغه یو تور راوغستا او شي شهید کړه صحیح شو نه الله تعالی په عذاب راوست كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ويدت رسول الله ناقة الله چې پریک دوی داوشد الله تعالی وسقياها انمبر دې فكذبوا دای تکذیب کړه فحقروها نو دای پسپینو والا او پر دې ته وای چې په دې پاندو باندې وې نو هوا په دې پاندو وې په پاسې دی نو ورسو پلستر کې نه دا ډیر په تکلیف باندې مړ شو چې والے او شهید شو فدمدم علیهم پس تاو کړه باندې دمدم دې ته وای چې د ازمکه دا ستاو شي اسوره په کیوشه خلک کې لاسي فدمدم علیهم نو چولول دوی باندې او چولول دوی باندې رب دوی په دمبه په سبب د ظلم دوی فسواها نو برابر کړه د ازمکه دوی باندې ولا يخاف عقباها ان يريد الله تعالی د نتیجې د دې کار نه څخه خدای نه څوک انتقام کو نشي غسته نو خلک سوچ کوي چې کدا کار نه وکړو نو ریونج به ډیر نه کوي الله تعالی وای ما دا ټول قوم تباہ کړ ما سره دا فکر کړو چې ما سره مسوک سوک ولا يخاف عقباها لکه امریکا کې هو کې So, who cares? Or then what? Yeah, whatever. نو خلاصه صورت چې دنیا د ازداد مجموعه ده د زدینو په حواله الله د انسان فطرت ډیر بیلنس پیدا کړی متوازن او اخر کې ریفرنس ته واقع سمودیانو ته